او د نسبت متعلق نسبت سره بیا سره راځي چې صوفیاو سره اهل طریقت سره او خانقاهونو سره دې سره چا نسبت قائم کو حوالی ډیری دي خو همدغه د قاری طیب صاحب دغه کتاب حواله در کوم ډیرو کتابونو پسې ګرځېدل به بیا ګرانی دغه مجالس حکیم الامت تاسو ګورئ په دې کې د نسبت بیان کړی دی چې نسبت اتحادی ستوي نور نسبتونه هم پکې ذکر دي د نسبت اتحادی مثال ورکړي چې نسبت قائم شي اتحادی نسبت د دې مثال څه دی بیا وایي چې حضرت خواجه باقی بالله رحمت الله علیه اوس دا خبره دا د اخبار خبره نه ده چې سبا ته به څوک ردو کی او دا داسې سنای خبره نه ده چې یو سړی په منبر باندې کینی او وایي چې دغه جماعت والا بی بنیاده خبرې کړې دي زه دا غیرت کوم مونږ حواله ورکو د قاری طیب صاحب د کتاب مجالس حکیم الامت هغه کتاب کې لیکي د نسبت اتحادی په باره کې لیکي چې حضرت خواجه باقی بالله رحمت الله علیه دا د حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه شیخ او مرشد دی دغه خواجه باقی بالله رحمت الله علیه داغه دربار ته ملمانه رااله داسې وخت کې رااله چې هغه وخت کې تنظیم د لنګر یا د غروټه قسم قسم حالات په انسان باندې راځي نو دا مبارک داسې پریشان شو ردی وخت د ملمنو خدمت پکار دی روټه وته پکار ده او اوس مثلا د لنګر دروازه بنده ده یا لنګری بابا چې دنو چابي جیب کې چولې ده او تلې دي شرطه یا بل داسې عذر دی یا په دغه ورځ باندې وړه مثلا خلاص شوی دی چاته مو ویډیو راوړه واغه راونړې شوی دی داسې یو مجبوری جوړه و حضرت خواجه باقی بالله رحمت الله علیه او دا ټول صوفیا ټول اولیاء دا انتهایی مهمان نواز په ملمه باندې خوشحالي او د ملمه قدر هم دغه خلکو سره او د الله فضل ملمانوم دغه خلکو هغه خواجه باقی بالله رحمت الله علیه هغه د ملمانو خدمت ته حیران دی پریشان دی چې ملمانه راغلي د لوړې تنظیم او ته پکار دی خوا کې یو ننبایی دی د روټو دکان دی او د خواجه باقی بالله رحمت الله علیه عقیدتمند دی هغه پوش او خيار سړی چې هغه د حالاتونه دغه منظر نم اندازه اخلي خواجه باقی بالله صاحب کله بهر روزي کله دنه زیاده سه پریشان او انتخکاری هغه نن بای پوش هغه خمزیدار داسې یو خوراک برابر کړي دي روټي دی او ترکاری د پکې برابر تنظیم کړي دي او هغه ټول هغه دسترخوان هغه شکور چې څه تنظیم وکړو هغه راوړو خواجه باقی بالله سے ملمنو ته کې حضرت خواجه باقی بالله رحمت الله علیه ډیر زیات خوشاله شو او د دې کارم دغه چې د ملمه خدمت وشي د ملمه قدر وشي د ملمه خیال ساتل شي داغه دلجویو شي نو چې د ملمه د سو قدر وکي نو هغه سړی ستا پسترګو باندې بیا خلګي او چې د ملمه د سوک بی قدری کوي نو پاغي باندې سړی خفکیږي کدا سړی ارسو د خو زمان ملمه او تاول د خاطرونه کو نو خواجه باقی بالله صاحب د ننبین ډیر زیات خوشاله شو او بیا ته فرمایي چې غواړه سغواړي نو ننبیم داسې عام غونته ننبینو اغا د خواجه باقی بالله صاحب سره ناس ته پاسته شی و د صوفیای کرامو د مجلسونو د فیوزاتو د برکاتو او د غي د کمالاتو نا واقفو نو چې دی وته غواړه سغواړي نو ننبی ولوي چې مجھے اپنے ہی جیسا بنا دیجئے هغه ته سغواړي نو ننبی وای جما د خپل ځان غونته کا اوس کو یو سړی د صوفیای کرامو د ترس او د دې د انداز او د دې د تربیت او د دې د کمالاتو نه خبر نی هغه وای چې هو نن به خو شرک کو دا خو غلط کاروش باقی بالله صاحب ته ولوي مجھے اپنے ہی جیسا بنا دیجئے دا جوړول او نه جوړول دا د بزرګانو کار دی کدا د الله تعالی کار دی نو مخه سره به په د شرک ټاپه لګولې و
کنا پویا داسې فارمی غونتی مفتی به هغه وخت کې نو بیا به ډیر زر ټاپه لګوله خو خواجه باقی بالله رحمت الله علیه ته خو الله کمالات ورکړي دي نن بای په دې پوی دی چې دا مبارک ما باندې نظر وکي نو که خیری کار کیږي خواجه باقی بالله رحمت الله علیه وتوی بل څه خواهش داسې بل څه خبره هغه بل خبره نه کوي مجھے اپنے ہی جیسا بنا دیجئے بس د ځان غونته مې کا چې ته څنګه هغه سمې کا ما تاسو سر کې ویلي دا په کوم کتاب کې دي دا په مجالس حکیم الامت کې دي وتوی د ځان غونته مې حضرت خواجه باقی بالله رحمت الله علیه هغه باندې نظر کړی دی توجه وته کړی دا او چې بیا د کمرې نه رابار شو نو دوه کسان د کمرې نه روزي یو خواجه باقی بالله صاحب دی او یو ننبئی دی خو چې بار خلک ګوري ای پکې فرق نشي کولی چې کم خواجه باقی بالله صاحب دی او کم پکې ننبئی دی داسې بدل شو دا د مرشد هغه رنګ کې سړی بالکل رنګ شو خو تربیت چې دی نو دا مرحله وار پکاري دا تدریجن پکاري فیس چې ملاویږي نو دا چې څومره د چا لوخی نو هغه مره فیس پکې اچول پکاري وړوکي لوخي کې لږ شی راځي او په لوی لوخي کې ډیر شی راځي نو مشایخ چې تربیت کوي داسې په اندازه باندې کوي هغه خپل تربیت په اندازه باندې کولو خو نانبائی کاکا په هغه خبرو نه پوهېدو هغه وی چې بس اپنے ہی جیسا بنا دیجئے نو بیا خو خامخا هغه خو ته خپله ویلي چې څه غواړي نو چې هغه توجه پې وکړه نسبت اتحادي ورته نصیب شو نو د نانبائی نه هغه شی جوړ شو چې څنګه خواجه باقی بالله صاحب نو چې داسې و چې مرحله وار تربیت خو نه شو چې څنګه د صوفیای کرامو طریقه ده مخې سره د دنه هغه شانتې جوړ شو نو بیا هغه فیض چې کوم په ده باندې راتلو هغه بوج او هغه بار هغه د بیا نشو برداشت کولی نو چې بیا به په لار باندې داسې قدمونه یې اخیسته نو خلکو ته به د هغې نه بیا پته لګېده چې خواجه باقی بالله رحمت الله علیه به په خپل رفتار سره په خپل عام انداز کې قدمونه اخیسته او نانبائی کاکا چې نو دی به کله داسې غورځېدو کله به داسې لکه یو سړی چې یو من پیټ وړي شي او څوک ورته دوه منه بوری ولا په سر کې نو دوه مني بوری دی په سټ باندې پرتی نو ظاهره ده چې بیا قدمونه هغې کې بیا فرق راځي دغه نه خلکو پیژنده چې یاره دا چې توله برابر نه ده دا نانبائی دی او دا چې کم صحیح رفتار سر روان دی دا حضرت خواجه باقی بالله رحمت الله علیه دی او بیا هغه نانبائی صاحب 3 ورځې پس وفات شو هغه بوج هغه برداشت بیا ونه کړی شو دا هغه توجه کم خلک چې د صوفیای کرامو د توجه د زور نه نی خبر هغه وی مونږ ته د توجه کی حالان کې توجه د صوفیای کرامو هغه کیږي خو د لوخي مطابق کیږي د چا چې څومره لوخي هغه مروته پکې اچي او یو سړی وای چې نه ماته د ډیره توجه شي چې په یو ورځ باندې زم هغه د نانبائی غونته نو بیا به 3 ورځې پس د جنازې منظر باندې کیږي هغه بیا نی تیار سړی حضرت خواجه باقی بالله رحمت الله علیه دا واقعه دا قوت دا طاقت دا توجه دا د شاه حضرت خواجه باقی بالله رحمت الله علیه دا د ته چا ورکړي دا وته الله ورکو الله تعالی وته ورکړي دی او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په تابعداري کې د تدا کمال حاصل شوه دی